بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 73 نمبر درس سے ان شاء الله نن به اسم تصغیر زده کو. اسم تصغیر څه ته وایي؟ اول د دې اسم تصغیر تعریف کو، د هغې نه پس به بیا ضروري کومې قاعدې دي نو ان شاء الله هغه قاعدې به بیا زده کو. اول به د اسم تصغیر تعریف وکړو، بیا به د اسم تصغیر د جوړېدو طریقه زده کو، د هغې نه پس به بیا د اسم تصغیر ضروري قاعدې وایو. جی نو اسم تصغیر څه ته وایي؟ اول د اسم تصغیر تعریف زده کو. د اسم تصغیر تعریف چې په کم اسم کې د ورکوټوالي یا د ذلت یعنی حقارت یعنی ذلت یا د عظمت یا د محبت معنوي، دا درې سیزونه څلور خبرې چې پکې وي په کم اسم کې، چې په کم اسم کې د ورکوټوالي یا د ذلت یا د عظمت یا د محبت معنوي، هغې اسم ته اسم تصغیر وایي. چې په کم اسم کې د ورکوټوالي یا د ذلت یعنی حقارت یا د عظمت یاره ډېر عظیم سیز دی یا عظیم نوم دی، او یا د محبت دپاره یو اسم کې چې کله دقه خبرې وي نو دقه اسم ته اسم تصغیر وایي. اوس په انشاءالله اول مونږ د اسم تصغیر د جوړېدو طریقه یې زده کوو، بیا به پکې هغه ذلت والا هم درته وښیم چې یاره دې اسم کې د ذلت معنی ده، دې اسم کې د ورکوټوالي معنی ده، دې اسم کې د عظمت معنی ده، په دې اسم کې د محبت معنی ده، نو هغه به انشاءالله نن وایو. د اسم تصغیر جوړولو طریقه، اسم تصغیر به څنګه جوړی؟ د هر یو اسم نه صرف د الله جل جلاله او د فرشتو نمونه او د پیغمبرانو نمونه نه د دې نه اسم تصغیر جوړول ګناه کبیره ده او نه جوړیږي ته، او د دې نه بالکل جوړیږي نه، او که څوک د دې کوشش کوي نو ځان ګناهګاری. د دغې نه علاوه نور د هر یو اسم تصغیر جوړیږي. ښه جي چې د کم اسم تصغیر جوړی د هغې اسم اول حرف باندې به اولنی حرف باندې به ضمه یعنی پیشو لګي، او دا قاعده یې زده کړئ چې د کم اسم نه اسم تصغیر جوړی په اولنی حرف باندې چې کم اول حرف وي هغې باندې به ضمه یعنی پیشو لګي، په دویم حرف باندې به فتحه یعنی زبر ولګي، او په دریم ځای به یا تصغیر یعنی یا ساکن یا جزم والا یا ساکن یا به ولګي، او آخري حرف به په خپل حالت پرېږدي چې کوم آخري حرف بغیر د تصغیر نه په کوم حالت کې وو مکه شانتې به واپس پرېږدي، نو اسم تصغیر به تیار شي. ٹھیک شوه؟ دوباره وورئ چې د کوم اسم تصغیر جوړی د هغې اسم اول حرف له به ضمه یعنی پیش ورکې، یعنی اول حرف باندې به ضمه ولګې، په دویم حرف به فتحه ولګې، او په دریم ځای به یا تصغیر یعنی ساکنه جزم والا یا ولګې، او آخري حرف به په خپل حالت پرېږدي چې د تصغیر نه بغیر آخري حرف څنګه و مکه شانتې به تصغیر کې مې په خپل حالت پرېږدي، نو اسم تصغیر به تیار شي. لکه رجلون دی، ګوره را ده دا اول حرف دی، نو دلته وایي اولني حرف له به ضمه ورکې، نو ګوره دلته کې مونږ اول حرف له ضمه ورکړه. دا رجو دی جو دا جیم دویم حرف دی، نو دې باندې بیا ضمه ولګوله، دې باندې فتحه، په دویم حرف به فتحه ولګو، په اول حرف به ضمه دلته ولګو چې کله دلته رجلون دی رجلون، اوس چې رجلون معنا ده سړی، او چې زه یم ورکوټې سړی نو هغې دپاره به وی رجیلون، نو اول حرف له به ضمه ورکړي. داسې وګورئ جي اول حرف باندې ضمه، په دویم حرف جیم دی، دا دویم حرف جیم دی، په ده به فتحه ولګې، او په دریم ځای به یا تصغیر ولګې، د هغه به پکې په خپله راولي، هغه یا تصغیر خو ګوره رجلون کې نشته، یا پکې نشته، ته به پکې یا تصغیر ولګې یعنی یا ساکن، وګوره دا یا د پاسه پې جزم دی، نو دې یا ته یا تصغیر وایي یا ساکن ورته وایي. نو اول حرف باندې ضمه، په دویم حرف فتحه، په دریم ځای باندې یا ساکن، او وګورئ دلته رجلون کې چې لام آخري حرف په خپل حالت څنګه و که نه، لکه رجلون کې وګوره دو پیش ضمه ده پې، او دلته کې به مکه شانتې به رجلون په خپل حالت پرېږدي. ټیک شوه؟ ګوره دا دی آخري حرف به په خپل حالت پرېږدي، نو ګوره رجلون کې دلته هم لون و او دلته کې به هم لون وي. رجیلون، رجلون نه رجیلون، دا رجیلون اسم تصغیر دی. رجیلون معنا ده ورکوټې سړی، رجل معنا ده سړی، رجیل معنا ده ورکوټې سړی. اوس عبد چې دی که نه عین با دال عبدن دا اسم د دنه اسم تصغیر جوړ. عبدن معنا د غلام، بنده.
او د دنه چې کله دغه جوړې تصغیر جوړې اسم تصغیر نو د دې اول عین له ضمه پې ولګې دا فتحه ده دا به ضمه کې دویمه بعد دا ساکن د ده باندې به زبر ولګې اول حرف له ضمه دویم حرف له فتحه او بیا د دې با او د اخري حرف دال په منځ کې به یا ساکن ولګې ٹھیک شو او دا دال به په خپل حالت ولګې ګوره د عبد نه عبید عین باندې ضمه دلته په عین فتحه ده د عبد معنی ده بنده یا غلام د عبید معنی ده ورکوټه غلام یا ورکوټه بنده عبید معنی سره ورکوټه بنده عبدنا عبید او قرشن دا قرشن چې ده کنه دا د قرشن معنی ده دا د یو مئی نوم دی کب د یو کب نوم دی مئی هغه دومره غټ مئی وي چې د سمندر څومره میان مخې له ورځي هغه ټول خوري خو د باندې څوک هم حمله نشي کولی ډېر زیات غټ مئی وي نو دنه چې کله دغه جوړې دنه چې کله اسم تصغیر جوړې نو د اولني قاف له به ضمه ورکې د دویم را ساکن د ده له به فتحه ورکې او د دې شین او د را په منځ کې به یا ساکن ولګي او شین به په خپل ځای پرېږدي نو قریشون به ترې جوړ شي قریشون وګوره قاف باندې ضمه او را له فتحه او د را او د شین په منځ کې دا یا ساکن ولګي ده او دا شین چې دلته څنګه په خپل حالت او دلته کې په خپل حالت نو قریشون دا د عظمت دپاره ده ډېره لویه د قریشو چې کومه د مکه مکرمه کې کومه غټه دغه وه قبیله وه هغه د ټولو عربو سرداره وه ډېره عظیمه قبیله وه نو دلته کې د عظمت معنی ده ټیک شو جي نو رجیلون پر رجلون کې رجیلون ورکوټې سړی او عبدن کې عبیدن نو دا عبیدن د ذلت معنم ده بندګوټې خلک وایي بندګوټې او دغه قرشون چې دی د دې نه قریشون د عظمت دپاره ده او دغه نه ده ابن نه بنیه بنیون دا بنیون چې دی دا دغه چې دی ابن نه بنیه دا د محبت دپاره جوړ شو نو ګورئ دا خو د اسم تصغیر تعریف او د اسم تصغیر جوړېدو طریقه وه اوس د تصغیر ضروري قاعدې چې په کوم اسم کې 3 حروف وي نو د هغې تصغیر به څنګه جوړېږي په کوم اسم کې چې 4 حروف وي د هغه تصغیر به څنګه جوړېږي په کوم اسم کې چې 15 حروف وي د هغې تصغیر به څنګه جوړېږي او بیا چې په کوم اسم کې د مؤنث سماعي دا به انشاءالله د دې تفصیل به وایم مؤنث سماعي په خپل ځای را روان دي نو هغه چې دی ګول تا به په کوم اسم کې وي او کوم اسم کې چې ګول تا پټه شوي وي مقدر وي پکې پټه وي پکې هغه به د تصغیر په وخت کې روځي او چې کوم اسم نه اخري حرف حذف شوی وي د سپکوالي دپاره نو هغه اسم بم په هغه حرف بم په تصغیر کې واپس راځي نو ضروري قاعدې اوله قاعده دا ده د 3 حروف والا اسم چې 3 حروف وي پکې د 3 حروف والا اسم نه به تصغیر د فعیل په وزن یعنی په شان جوړیږي د فعیل په شان به جوړیږي نو علمي انداز کې دی وای د فعیل په وزن به جوړیږي مونږ وایو د فعیل په شان به جوړیږي اول حرف له ضمه دویم حرف له فتحه په دریم ځای یا تصغیر او اخري حرف په خپل حال نو ګورئ فعیل نو ګورئ دا قشانې لکه رجلون دی رجلون دا 3 حروف دي پکې یو پکې را ده دا یو پکې جیم دی او یو پکې لام دی نو ګوره دې کې 3 حروف دي نو چې کله 3 حروف والا اسم وي که نه 3 حروف والا اسم نو د فعیل په شانتې به یې جوړی داسې رجیل فعیل رجیل نو ګورئ په دې کې دا یا چې کم ساکن ده که نه دې ته یای تصغیر وایي یای تصغیر دې ته یای تصغیر وایي او عبدن دی نو ګوره دې کې هم 3 حروف دي عین یو حرف دی با دویم حرف دی او دال پکې 3 حرف دی دا 3 حروف دي د دې نه چې کله مونږ اسم تصغیر جوړو نو د فعیل په شانتې به جوړو عبید فعیل عبید وګورئ دا عبید تیار شو او قرشون کې وګوره 3 حروف دي یو قاف دی یو را ده او یو شین دی نو دا 3 حروف دي پکې د دې نه به هم د فعیل په شانتې را دغه به جوړېږي اسم تصغیر به جوړېږي لکه قریشون ٹھیک شو جی نو 3 حروف والا اسم چې دی د ده نه به تصغیر د فعیل په وزن جوړېږي د فعیل په وزن او د 4 حروف والا اسم نه به تصغیر د فعیل په وزن جوړېږي فعیل په وزن یعنی د فعیل په شان به جوړېږي لکه جعفرون دی په دې جعفرون کې ګوره دا جیم اول حرف دی دا عین پکې دویم حرف دی
دا فا پکې دریم حرف دی او دا را پکې څلور حرف. نو ګورئ چې څلورو حروفو والا اسم وي د ده نه چې کله ته تصغیر جوړی اسم تصغیر ته جوړی نو د فعیلون په وزن به جوړی د دریو حروف والا اسم نه به د فعیلون په وزن او د څلورو والا نه به فعیلون په وزن. لکه جعفر دی جعفر په دې کې جعفرون دی نو د ده نه به د اول جیم له به ضمه ورکړي دویم عین له به فتحه ورکړي او د عین نه پس په یا تصغیر یعنی یا ساکن ولګي او د فا له به زیر ورکې او آخري حرف به په خپل حال پرېږدي نو د فعیلون په شانتې به شي. جعفرون نه به جعیفرون شي جعفرون نه جعیفرون د فعیلون په وزن به شي. نو چې کوم اسم کې څلور حروف وي د هغه نه چې تصغیر جوړی نو د فعیلون په شان به جوړی. لکه جعفر دی د کې څلور حروف دي د نه جعیفر جوړ شو. اوس د پنځو حروفو والا کې لږ تفصیل دی کې لږ نورې خبرې هم دي د هغه هم درته انشاءالله زده کوم. د پنځو حروفو والا اسم نه به تصغیر د فعیلون په وزن جوړیږي لکه د فعیلون په شان به ترې جوړیږي. د پنځو حروفو والا اسم نه به تصغیر د فعیلون په وزن جوړیږي. خو شرط پکې دا دی دې کې یو شرط دی چې شرط پکې دا دی چې څلورم کم حرف وي که نه دا خو پنځه حروف وي نو څلورم حرف به د حروف مده یا حروف لین نه یو حرف وي. ټیک شوه. حروف مده څه ته وایي ګورئ درې حروف دي یو ته الف مده وایي چې الف مده هغې الف ته وایي چې د ده نه مخکې حرف باندې زبر وي. ټیک شوه. نو دې ته الف مده وایي الف مده. دویم ته وایي واو مده نه مخکې دا واو ساکن وي د نه مخکې حرف باندې پیش وي دې ته واو مده وایي. او یای مده څه ته وایي چې یا ساکن وي د ده نه مخکې حرف لاندې زیر وي نو دې ته الف مده واو مده یا یای مده دا درې حروف مده دي. دې دریو حروفو نه چې یو حرف هم څلورم حرف وي که الف څلورم حرف وي په پنځو حروفو والا اسم کې که الف څلورم حرف وي که واو څلورم حرف وي که یا څلورم حرف وي نو د دې تصغیر به فعیلون په شان جوړیږي. او یا حروف لین حروف مده او دا حروف لین دی. حروف لین څه ته وایي چې واو ساکن وي او مخکې حرف باندې زبر وي او دغه شان یا ساکن وي او مخکې حرف باندې زبر وي. نو د حروف لینو د دواړو نه واو او یا ده دا دواړه حروف لین دي او دا درې الف واو یا دا حروف مده دي. د حروف مده کې د الف نه مخکې زبر وي د واو ساکن نه مخکې پیش وي د یا ساکن نه مخکې زیر وي دا حروف مده دي. او حروف لین چې دي که نه لین معنی د نرمۍ سره ادا کېږي نو د حروف لین واو ساکن وي د نه مخکې زبر وي او یا ساکن وي د نه مخکې زبر وي واو ساکن نه مخکې زبر یا ساکن نه مخکې زبر نو دې د حروف لین وایي. حروف لین حروف مده چې دي الف مده نه مخکې زبر واو مده نه مخکې پیش او یا مده نه مخکې زیر وي. ټیک شوه. او د حروف لین چې دي د دې دواړو نه مخکې زبر وي. ټیک شوه. نو دا حروف مده. نو که د حروف لینو نه یو حرف څلورم حرف وي یا د حروف مده نه یو حرف څلورم حرف وي نو بیا به د فعیلون په وزن جوړیږي. او که نه حروف مده یا حروف لینو نه پکې یو حرف هم نه وي نو بیا به د آخري پنځم حرف چې دی هغه به ختمو نو بیا به د فعیلون په وزن جوړیږي. ګورئ بیا د پنځو حروفو والا اسم نه به تصغیر د فعیلون په وزن جوړیږي خو شرط پکې دا دی چې څلورم حرف به د حروف مده یا د حروف لین نه یو حرف وي. ټیک شوه. یو حرف به د هغې نه راځي لکه قرطاسن په دې قرطاسن کې وګوره دا قاف یو حرف دی را دویم حرف دی طوا بل حرف دریم حرف دی څلورم حرف وګوره الف مده دی. ما درته ویلی الف مده څه ته وایي چې الف وي او د هغه نه مخکې حرف باندې زبر وي نو وګوره په طوا زبر دی نو وګوره دا څلورم حرف چې پکې دی که نه دا الف مده دی. د نه به چې کله مونږ د قرطاسن نه چې کله مونږ دغه جوړو تصغیر نو دا به د اول قاف له به ضمه ورکړي دویم را له به فتحه ورکړي په دریم ځای به یا ساکن ولګي او بیا چې کوم د الف مده و که نه د نه به یا ساکنه جوړه کړي طوا به په خپل ځای ولګي خو زیر به ورکړي او د الف مده نه به یا ساکنه جوړه کړي. ټیک شوه. او د سین به په خپل ځای باندې ولګي نو د قرطاسن نه به قریطیسن د فعیلون په شانته جوړ شو. د قرطاس پنځو حروف والا نه با دغه اسم تصغیر د فعیلون په وزن جوړیږي خو شرط پکې دا دی چې څلورم حرف چې دی که نه څلورم حرف دا به الف د حروف مده نه یو حرف وي یا به د حروف لین نه یو حرف وي نو بیا به د فعیلون په وزن جوړیږي لکه قریطیسن
فعیعیل قریطیس. نو دا قریطیس اوس اسم تصغیر دی، دا قرطاس اسم تصغیر نه دی، او دا قریطیس ته اوس اسم تصغیر جوړ شو ځکه چې دا قرطاس دا 15 حروف والا دی او د 15 حروف والا اسم نه چې اسم تصغیر جوړیږي نو قریطیس به جوړیږي. خو شرط پکې دا دی چې څلورم حرف به د حروف مده نه یو حرف وي یا به د حروف لین نه یو حرف وي، او که چېرته څلورم حرف د حروف مده یا د حروف لین نه نو، که حروف مده هم نو هغې نه هم یو حرف نو یا د حروف لین نه هم یو حرف نو، نو بیا به پنځم حرف مکمل حذف یعنی ختم کی، پنځم حرف به ختم کیږي، ختم شي، پنځم حرف به مکمل ختم شي. ٹھیک شو؟ او تصغیر به د فعیعلن په شان جوړ شي، د فعیعلن. او که حروف مده پکې وي که نه څلورم حرف نو بیا فعیعیل په وزن جوړیږي، او که څلورم حرف حروف مده یا د حروف لین نه نو بیا به د فعیعل په وزن جوړیږي، فعیعل. او اخیری حرف چې کوم پنځم دی که نه به مکمل ختم شي. لکه ګورئ دې ته ګورئ بیا سفر جلون دی، وګوره سین فا را دا درې شو، جیم لام دا څلور شو، پنځه شو. نو وګوره دا څلورم حرف جیم دی، جیم، او جیم نه حروف مدو کې شته او نه په حروف لینو کې شته. ٹھیک شو؟ نو وګورئ اوس په داسې چل کوو چې دا اخري لام نه دی دا به مکمل ختم کو، مکمل به ختم کو، او دا د فعیعلن په وزن به جوړ کو. نو ګورئ دا سین له به پیش ورکې، د فا له به زبر ورکې، او د فا نه پس به بیا یا ساکن ولګې، او دا را چې د دی له به زیر ورکې، او جیم به د جیم له به د لام هغه اعراب ورکې. نو ګورئ د سفر جلن نه سفیرجن شو، سفر جلن نه سفیرجن شو، سفر جلن نه سفیرجن شو. که څلورم حرف حروف مده وي نو بیا به د فعیعیل په وزن جوړیږي، او که حروف مده یا حروف لین نو څلورم حرف نو بیا به د فعیعل په وزن جوړیږي. دا قاعدې وي. اوس پکې یو فایده ښیي. اوله فایده پکې ده د مؤنث سماعي. دا مؤنث دوه قسمه وي، مؤنث دوه قسمه وي، یو ته مؤنث قیاسي وي، یو ته مؤنث سماعي وي. دا مؤنث یو ته مؤنث قیاسي وي، یو ته مؤنث لفظي وي. دا مؤنث لفظي چې دی بیا دوه قسمه ده، یو ته مؤنث علامتي وي، یو ته مؤنث سماعي وي. سماعي معنی سما معنی ده اورېدلی شوی، سما معنی ده اورېدلی شوی. نو سماعي ورته ځکه وایي چې یاره دا مونږ د عربو نه بس مؤنث اورېدلی دی، حالانکې نه پکې د مؤنث علامات شته او نه هغه د هغه معنی د مؤنث وي. لکه اوس نور دی، نور، نو نور چې دی دا زمونږ په پښتو یا اردو وغیره کې مذکر ګڼلی کېږي، خو عربۍ کې دا شمسون چې دی دا مؤنث دی، او خو ګوره په دې کې د مؤنث علامات هم نشته. نو عرب دی ته مؤنث وایي نو مونږ به ورته خامخا بیا مؤنث وایو. ځمکه د دې ته ارض وایي، ارض، ځمکه. نو دا ارض چې ده نو دا عرب مؤنث ګڼي. نو انشاءالله د مذکر او د مؤنث هغه پوره تفصیل سره به سبق وایو انشاءالله، ډېر ښکلې اسان طریقې سره به وایو. مؤنث سماعي او مؤنث قیاسي او مؤنث علامتي دا ټول به انشاءالله وپېژنئ. نو د مؤنث سماعي ګول تا به د تصغیر جوړېدو کې ښکاره کېږي. دې کې دا ګول تا پټه وي، مؤنث چې کومه سماعي وي، مؤنث سماعي، نو په هغې کې ګول تا پټه وي چې کله دې تصغیر جوړی نو هغه ګول تا به ورله واپس روباسي. لکه اردن دی، اردن، د دې اردن چې کله تصغیر جوړی نو د اول حمزه له به ضمه ورکې، د را له به زبر پرې ولګې، او د را نه پس په بیا یا ساکن د تصغیر علامت ولګې یا یې تصغیر ولګې، او بیا به د دواد باندې ضمه ولګې او د دواد سره به خوا کې ګول تا ولګې. نو لکه اردن نه اریدوتن به شي، اردن نه اریدوتن. په دې اردن کې دا ګول تا پټه ده. ٹھیک شوه؟ نو اردن نه بس څه جوړ شي اریدوتن، دا ګول تا چې دی دا په دې کې پټه وه، نو تصغیر جوړېدو کې ته واپس دا مونږ راوښکله. او شمسون دی، شمسون، د شمسون دا شمس نور ته وایي. د شمسون نه به چې کله دې کې هم د ګول تا پټه ده، نو چې کله د ده نه مونږ تصغیر جوړو د شین له به ضمه ورکې، د میم د شین اول حرف دی، اول حرف له به ضمه ورکې، دویم حرف میم دی ده له به فتحه ورکې، او د دې میم نه پس په یا یې تصغیر ولګې، یا یې تصغیر یا ساکن به ولګې، او بیا به د سین باندې فتحه ولګې، د سین نه پس په ګول تا ولګې. ٹھیک شوه؟ نو شمیستون به شي. شمسون کې دننه خپله ګول تا پټه ده، چې کله ته تصغیر جوړی نو بیا به شمیستون شي. ٹھیک شوه؟ نو ګول تا پکې اوس اردن کې اریدوتن او شمسون کې شمیستون. نو دا هغه په دې کې دا ګول تا واپس راله. د مؤنث سماعي ګول تا به د تصغیر په تصغیر جوړېدو کې ښکاره کېږي.
یعنی واپس په پکې راشي دا پکې پټه دا به پکې ښکاره شي لکه اردن اوریدتون او شمسن شمیستون. پنځمه فایده چې د کوم اسم آخري حرف حذف کړی شوی وي یعنی ختم کړی شوی ټیک شوه د مختصر کېدو دپاره د اختصار دپاره یعنی د هغه اسم ورکوټي جوړېدو دپاره چې د کوم اسم نه آخري حرف حذف شوی وي یعنی ختم کړی وي تی عربو نو په تصغیر جوړېدو کې به تصغیر جوړېدو کې واپس راځي تصغیر جوړېدو کې به واپس راځي لکه ابنون دی ابنون دنه به ابنون نه به بنیون شي بنیون دا ابنون چې دی ابنون دا په اصل کې بنون بیا ته ابنون جوړ شو بنونو دا ابنون اصل کې بنونو بیا ته ابنون جوړ شو. نو دا ګورئ دا ابنون چې دی که نه دا اصل کې دا چې کوم د نحو ماهرین دی هغوی وایي دا اصل کې بنون نو دی وایي یاره دا اوله دا واو نه دی د آخري واو دا یې د مختصر کېدو دپاره ختم کو او مخکې دای چې ختم کو نو شروع کې ورسره حمزه راوړو ابنون نو دا بای ساکن کړه او د آخري نون له دو ضمه ورکړي نو ګورئ دنه ابنون جوړ کو ابنون نو دا ابنون معنا ده زوی او چې کله د دنه دغه جوړې دا تصغیر جوړې نو بنیون معنا بچوړیا دا ابن معنا ده بچې زوی او دا بنیون معنا ده بچوړې مونږ ورته د مینې نه وایو که نه هلک بچوړیه دې خوا راشه ای بچنګیه دې خوا راشه نو دقې ده د ابن نه بنیه جوړ شو ابن نه بنیه جوړ شو. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو اسم تصغیر تعریف هم زده کړو د اسم تصغیر جوړېدو طریقه هم زده کړه د دریو حروفو والا اسم نه چې تصغیر جوړېږي نو فعیلون په وزن به جوړېږي د څلورو حروفو والا اسم نه به د فعیلون په وزن جوړېږي او پنځو حروفو والا کې چې څلورم حرف حروف مده یا د حروف لینو نه وي نو بیا به د فعیلون په وزن جوړېږي او که څلورم حرف حروف مدم نه وي او حروف لینو نه یو حرف نه وي نو بیا به د دې پنځو حروفو والا اسم آخري حرف مکمل ختمو او بیا به د فعیلون په وزن جوړېږي او د مؤنث سماعي ګول تا به د تصغیر په وخت کې واپس راځي او چې د کوم اسم آخري حرف حذف کړی شوی وي نو تصغیر په وخت کې به هغه آخري حرف واپس راتلی شي واپس پشي ټیک شوه. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.